الاربعه سلور امامانو ناغستدا دي سلور امامانو د صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تابعین ناغستدا او هغه بیا منقول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا چې د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر کوم ځکه کیږي دا ثواب چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضائل کوم ځکه ذکر کیږي هغه ثواب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو ذکر کوم ځکه کیږي هغه ثواب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمائل ذکر کوم ځکه کیږي هغه ثواب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلی ذکر کوم ځکه کیږي هغه ثواب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو د حلیو ذکر کوم ځکه کیږي هغه ثواب تر دې حد پورې زمونږ عالمانو او زمونږ د سیرت او د شمائل کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلې د زناورو بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگی آلاتو بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګومنځ بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بستری بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشکیزی بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراک او د اسکاک د لوخو بیان تر دې حد پورې چې زمونږ علما دونه هم کړي دي د علامه مقریزی او کتاب د الامتاع ورته ویل کیږي عالمان دې ځان له پیدا کی دا ډېر ښکلی قوي عالم راغلی دی علامه مقریزی چې د حضور صلی الله علیه وسلم د اهل بیت د نوسو د کړوسو بیان دا چې کینو په دې کې تعالی الله تعالی خیر او برکت او ثواب درکړي دا زموږ عقیده ده دا مجلس تاسو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسبت سره جوړ کړی دی زموږ یو عقیده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق دا ده چې په دنیا په مخلوقاتو کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانت انسان نه دی رالیږلی الله تعالی په مخلوقاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانته د عزت او د احترام شخصیت نه پیدا کړي الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانته په کائنات کې داسې بل مخ مبارک نه پیدا کړي چې هغه د مخ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اعلی او ارفع او بهتر او خیسته او په ظاهر او په باطن کې کمالاتو ته رسیدلی دلائل النبوت امام بهقی او کتاب دی مرګری ځان نه پیدا کې دلائل النبوت معجزاتو کې اصل کې راغلی دی لکه څنګه چې خصائص الکبرى د جلال الدین سیوطی کتاب دی او دا روایت صاحب المشکات هم نقل کړی حضور صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی کله را نازله شوه نو د وحی د نزول په وخت کې چې کله جبرائیل علیه السلام روانېده نو داسې یو خیالي یا مثالي انسان یې راواغش د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په تله کې نواج یو طرف ته یو حضور صلی الله علیه وسلم کا بل طرف ته یو امتی کو حضور صلی الله علیه وسلم تی درونو بیا سل کسان کا بیام د الله پیغمبر درونو بیا زر کسان کا بیام د الله پیغمبر درونو بیا لاک کسان کا بیام د الله پیغمبر درونو نو روایات کې راځي جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام هم راغلی د سهیلي رائده ده چې دغه وخت کې به جبرائیل او میکائیل علیه السلام دواړه راتله نو میکائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام ته وایي چې دا ټول امت ورسره واچوي چې کوم امت ته قیامته پورې را روان دی نو د ده دا مقدار او زور او وزن به زیات وي او د دې ټولو امتیانو دا وزن به کم راغلی اگر که دا په کړولونو په اربونو خلق ولې رانشي چې نن سبا ستا تعداد یو ارب او یا کړوړه ته رسېدلی دی خو ستا وزن کم دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وزن او طاقت او زور دا د دې ټول امت نه زیات راغلی روایاتو کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم له الله تعالی هر وصف ورکړی دی د دنیا په سر باندې داسې یو شی د حسن او د جمال نشته چې مونږ ویو چې دا د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې نه نو راغلی کیدای چې دا خبره ما تاسو ته مخکې کړې وي خو دا مولیان پې پیږي عوام به پې نه پیږي خو دا ضروري نه چې عوام دې زمونږ په هره خبره باندې پیش شي خیر دی په بعضو باندې به پیږي په بعضو باندې به په نیت ته ثواب سره کښېنې یو حسن وي یو جمال وي مولیانو یو څه شي وي حسن او بل څه شي وي جمال
حسن او جمال کې فرق دی. حسن دې ته ویل کېږي چې یو سړی ښایسته وي، د لرې نه وینې سپین رنګی دی، هسې دې پې زړه ورغه، خو چې ورغلې نو خولې کږه ده، پوزه یې کږه ده، سترګې یې کږه ده، داسې کله ناکله کېږي. د لرې نه چې ووینو نو ته به وایې شهزاده یا شهزادګۍ را روانه ده، او چې لڼ والا ورشي نو ته به وایې یاره دا قدمونه مې هسې واغېستل، خدای دې کور روان نه کړي، داسې سقاواله شی را روان دی. نو حسن دې ته ویل کېږي چې په ظاهره کې ښایسته وي خو اندامونه یې ښایسته نه وي راغلي. جمال هغې ته ویل کېږي چې اندامونه یې ډېر ښایسته وي. تاسو اوس زه پوهیږم نه که پېښ شوی بیا جنجال جوړېږي. 40 د انسان په شکل د انسان په مخ کې 40 حسنونه دي چې د انسان په وجود کې الله 40 علامې د حسن پیدا کړي. تاسو دا شاعران ګورئ، دا شاعران څه وایي؟ وایي غزالي سترګې، غزالي سترګې. اورېدلي دي که نه دي؟ غزالي نه مراد څه شي؟ تاسو به چېرته مولیانو سوچ کړی دی؟ غزال ویل کېږي په عربۍ کې او په پارسۍ کې د اوسۍ ته، د اوسۍ دا سترګې د بادام په شکل کې راغلي، دې کې داسې پیړې راغلي وي او دلته او دلته داسې نری راغلي وي. د انسان په دې ګوتو کې حسن راغلی. تاسو ته پته ده بینډو ته په انګلیش کې څه وایي؟ وایه که نه لیډي فینګر. او د دې علامت دا دی چې دا به دې کې پیړې راغلي وي او دلته به نری راغلي وي، لکه څنګه چې دا بینډۍ دلته پیړې راغلي او دلته نری راغلي. دغه شانتې د سترګو حسن دی، داسې د شونډو حسن دی، داسې د غوږونو حسن دی، داسې د قد و قامت حسن دی. یو ناشنا خبره درته کوم، فردوسي په شاهنامه کې نقل کړي دي چې د دنیا په سر باندې چې چا کې اوسه پورې حسن جمع شوي دی په تاریخ کې، هغه د شیرین وه. څوک راغلی وه؟ فرهاد او شیرین چې ورته وایي، دا پارسیوانه راغلی وه. په دې کې 11 قسمه حسن د انسان راغلی، خو په دنیا کې یو انسان تیر شوی دی چې هغې کې 40 په 40 یا یو کم 40 جمع شوي دي، او هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. 40 په 40 حسنونه والا الله ورکړي، یا یو کم 40 تی ورکړي. په دې یو کې نه اختلاف راغلی دی. حضرت انس صاحب فرمایي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوبه اچولې وه او د 14مې سپومۍ راختلې وه. حدیث د مشکات ته اصل کې ابو داود هم نقل کړی دی. ما به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتل، او ما به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس د 14مې سپومۍ ته وکتل. قسم دی په الله باندې د 14مې د سپومۍ د مخ رڼا کمه راغلې وه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک رڼا زیاته راغلې وه. دونه لوی حسن و جمال الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړی. باطني یې ډېر لوی شان دی. تاسو ته پته ده تاسو د مانځه نه پس څه وایې؟ چېرته په دې سنتو باندې امځان پوه کړی دی که نه م دې پوه کړی؟ د مانځه نه پس تاسو د ټولو نه زیات غټ عمل دا دی چې سیده موبایل لاړئ میسنجر ګورئ چې چا سلام اچولی دی که نه دی غلی. دا د هلکان پې پوهېږي، دا تاسو بوډاګان پې نه پوهېږئ، دا یو بلا ده. ګورئ ښه، د مانځه نه خپل خاص اذکار راغلي. یو حدیث راغلی دی استغفار به وی، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. 3 کرته استغفار د الله نه پیغمبر نه ثابت راغلی. یو کې نه راغلی دی لا اله الا الله لا اله الا الله، بلکې راغلی دی اللهم انت السلام. خو په حدیث د ابو داود کې نه دام راغلی دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په ورځ کې 80 کرته استغفار وایم. تاسو هم استغفار وایئ ښه، دا ډېر لوی د خیر ذکر راغلی. سړی چې استغفار وایي نو رزق ورسره زیاتېږي. موږ د خپلو پیرانو او د خپلو مشایخو نه اورېدلي دي چې سړی استغفار وایي نو رزق ورسره زیاتېږي. چې سړی استغفار وایي 2 وظیفې داسې راغلي دي چې تاسو یې کوئ نو تاسو به د بیمارو نه په امان یې انشاءالله. ښه، زما درته اجازت دی، تاسو دا 2 وظیفې کوئ، تاسو به الله د بیمارو نه په امان ساتي. یو تاسو کم از کم 12 کرته استغفار وایئ، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یاره که دام نشئ ویلی نو دا استغفر الله خو ټول ویلی شئ که نه، نو 12 کرته استغفار کوئ، ستاسو د وجود نه به الله بیماری لرې کړي. 2 نمبر یا سلام ووایئ. څه وایئ؟ یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. 40 کرته یا سلام ووایئ. تاسو چې 40 کرته یا سلام ووایئ، ستاسو مریضان، ستاسو د کور مریضان،
ستاسو د وجود بیماری ستاسو په کور کې چې څه بیمارانی په هغې باندې چوپ کوئ په خپله باندې وایې انشاءالله الله به تعالی صحت درکوي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به استغفار وی او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې استغفار د عجزۍ علامت استغفار څه ته وایي پوهېږې یا الله ما ګناه کړې ده یا رب کریمه ما نه ګناه شوې ده لاس مې خطا کیږي خپه مې خطا کیږي پیښور د نظر مې خطا کیږي زړه مې کله بې قابو شي یا رب کریمه زه عاجز راغلم زه د خپل عجز اقرار کوم چې زه عاجز یم خو بادشاه ته داسې بادشاه راغلی چې ته به په ما عجز باندې رحم کې ته به زما عجز سره د بادشاهۍ معامله کې څنګه چې مالک ته نوکر سره معامله کوي دقه شان به ته ما سره معامله کې نو ته زما ربې ته به زما ګناهونه بخې نو یو خو دا دی چې استغفار به کې الله به دې ګناهونه بخي حضور صلی الله علیه وسلم به اویا کرته استغفار کو یو عقیده مه یاد ساتئ د انبیاو متعلق ګورئ عقاید یې زده کړئ ښه یو عقیده زمونږ دا ده یا صاحب د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ګناه نه کیږي بلکې د هر پیغمبر نه ګناه نه کیږي نه وړي ګناهونه کیږي او نه غټ ګناهونه کیږي نه قبل د پیغمبرۍ نه کیږي او نه بعد د پیغمبرۍ نه کیږي الله تعالی پیغمبران او خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر قسمه ګناه نه په امان ساتلی نو ګوره استغفار څه ته وایي یا الله ما ګناه کړې ده ماته وبخښه د الله د پیغمبر نه ګناه نه ده شوې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګناه صغیره کبیره دواړه نه دي شوی نو د الله پیغمبر ولې استغفار کوي دی کې یو ډېر لوی عالم دی او هغه ته موږ په خپله اصطلاح کې ابن العربي ویو دا ابن عربیان دوه دي یو فقیح مالکي دی ډېر لوی سړی دی صاحب د احکام القرآن او یو ډېر لوی عالم دی تقریبا مرتبې د اجتهاد ته رسېدلی دی صاحب د فتوحات مکیه او د فصوص الحکم هغه وایي ناشنا راز دی پکې هر ورځ به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اویا زره درجې اوچتې دی څونه اویا زره کله چې وحی را نازله شوې ده په کوم ورځ چې وحی په رسول الله صلی الله علیه وسلم را نازله شوې ده هر ورځ به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اویا زره درجې اوچتې دی نو چې دې لاندې درجو ته به یې وکتل نو دې پورته ته به تللي نو دې لاندو نه مې استغفار وکړه چې یا الله پاکه شکر دی چې تا د دې درجو نه دې اوچتو درجو ته راوستم 60 سال 40 کاله نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 سال په زندګۍ کې 1400 کاله دا بعد الوفات او چې څو پورې قیامت نی راغلی تر هغې پورې او بیا به وله الله یو شان ورکوي او هغه شان ته څه وایي وایې مقام محمود څه وایي ورته مقام محمود تاسو مقام محمود باندې ځان پې کړی دی نه که نه تا چېرته دعا کړې ده د مقام محمود اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة یا الله اعلی مقام د مقام محمود رسول الله صلی الله علیه وسلم لوري دا یو خاص مقام دغه کې به هم اویا کرته اویا زره کرته درجې اوچتېږي تر ابد الابد پورې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اویا زره درجې اوچتېږي نو چې د یو شخصیت اویا زره درجې هر ورځ اوچتېږي نو الله تعالی خو ځکه فرمایي که نه ورفعنا لک ذکرک یا محمد او زمونږ د طرفه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا نوم او ستا شان او ستا مرتبه د اوس نه راواله تر د قیامته پورې او د قیامت نه راواله تر د اخره پورې او د اخر نه تر ابد الابد پورې به روانئ د دې ودرېدل بني راغلی داسې یو اعلیترین بهترین او ښایسته پیغمبر الله تعالی موږ له راکړی موږ ته دعاګانې کړي موږ درود ویو په رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ویو موږ ته دعاګانې کړي دي د امت دپاره یې جللي دي په صراط باندې به هم جاړي په پولیس رات نه اخوا به هم جاړي نو موږ هم دا خپل عرض کوو چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاکم د حدیث یو کتاب دی مولیانو ته مې شروع واچوله خیر دی بعضې خبرې به مولیانو ته هم کوم که نه مولیانو په خبرو خو نه خفه کېږي که حاکم د حدیث یو کتاب مستدرک ته حاکم متویل کېږي او دا هغه احادیث ذکر کوي چې کم په شرط بخاري یا په کم شرط مسلم یا علی شرطهما دواړو باندې راغلي اگر چې انتقادات علماو په دې کې نشته خو به هر حال هغه د خپل وس مناسب سره
على شرطهما یا على شرط البخاری یا على شرط المسلم احادیث نقل کړي دي. هغه کې یو حدیث نقل کړي حضرت آدم علیه السلام دا بعض وجوهات د وجه نه جنت نه راووت. یو خبره مې یاد ساتئ، ګورئ د پیغمبرانو متعلق په ډېره د ادب خوله خوځوئ. څه به خوځوئ؟ د ادب. که چېرته ستاسو چېرته نیکه تېر شوي وي، هسې خبره کوو، خبره به یې په منځ کې کوو. ښه، ستا چېرته نیکه تېر شوی دی او هغه چېرته د خپل مالک سره روان شوی دی، چېرته نیکه دی، هسې مثال ویم چېرته نوکر او د مالک سره روان شو او هغه مالک د خپل کمپنۍ نه یا د خپل حویلې نه یا د بنګلې نه راوشړو، نو نوسې دا نه وایي چې زما دا نیکي را شړلې دی، خان زما دا نیکه را شړلې دی. لکه تاسو وایئ نه وایئ، پرده پې نه اچو. یاره د خان او د نیکه مې څه معامله وه، نیکه مې د خان د بنګلې نه راووته، دا نه وایي چې خان راولګېد زما دا نیکي راوشړه. لکه تاسو دا وایئ که نه وایئ؟ په خبره نه پوهېږئ نو خدای خبر. سمن امن بکمن ناست یې چې هغه د دغه څه شو خو لاړه هغه مدني صاحب چې درته وایي ناره تکبیر او څه وایي سبحان الله ووایي، نو ځان له مرۍ په سبحان الله وچوله، په ټکي نه پوهېږي او سبحان الله باندې مرۍ وچوله، ځکه چې دوی خو دونه چغه ووهلې چې زما په دماغو باندې شو بوج راغی. حال دا دی دوی خو په ټکي نه پوهېږي. نو موږ چې درته سم تقریر کوو نو په هغې نه پوهېږې، ځان پرې لږ پوه کوئ که نه، په حدیثو باندې، په قرآن باندې، په اقوالو د ائمو باندې ځان پوهوئ. چې تاسو ځان نه پوهئ نو بیا خو لږ معامله مشکله راغلي که نه. د انبیو متعلق پس الفاظ استعمالوئ ښایسته د ادب الفاظ. تر دې حده پورې جلال الدین سیوطي کتاب لیکلی دی حاوی الفتاوا، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یتیم نه وایې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به تاسو چې ډېر زیات جوش کې نه راشئ نو تاسو مولیان وایئ هر پیغمبر چې تیر شوی دی نو هغه ګډې سره ولیدي. د انبیاو متعلق په دا خبرې نه کوي چې هر پیغمبر ګډې سره ولیدي، هسې تاسو ته ستاسو نیکه ګډې سره ولیدي. وایه بده د باندې لګي که نه لګي؟ وایه که ستاسو نیکه ګډې سره ولیدي. وګورئ مفتي صاحب زما نیکه دی یاد که، زما نیکه خو ډېر لوی پاک سړی راغلی او ما ته وایي چې زما نیکه ګډې سره ولیدي. نو د انبیاو متعلق په دا نه وایي چې انبیاو ګډې سره ولیدي. خبره حقه ده او سچه ده. ګوري ښه دا نه چې نه دي سره ولي، خبره باندې سوچ کوئ، بلکل یې سره ولیدي، خو ته به دا نه وایې. ګوري بلکل یې سره ولیدي، خو الفاظ داسې نن سبا په معاشره کې څه انبیو ته به فقیر نه وایې، څه به ورته نه وایې فقیر. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته فقیر وایي، خو موږ به ورته نه وي. انبیو ته به هر هغه لفظ نه استعمالوي چې هغې د شان مناسب نه وي راغلی. دا یاد ساتئ. دا خبره مې د څه نه شروع کړې وه که پوهېږې، د الله او د آدم علیه السلام په خپل منځ کې څه معامله وشوه. اوس ولې زم ته تفصیلاتو ته څه ضرورت شته نه که نه، چې آدم علیه السلام راغی او بوټي یې وخوړو، د غنم دانې یې وخوړو او د جنت نه یې راوویست، هېڅ ضرورت نه. په قلار کښېنه، هر څوک پې راغلي دي، ستا نه خوړه ته هېڅ ضرورت نشته، چپ کښېنه. بس د الله او د آدم علیه السلام خپل منځ کې څه خبره راغله، روانه دوستي لږه خرابه شوه. آدم علیه السلام ځمکې ته راغی، 40 کاله آدم علیه السلام وژړل او دا ځناور هم وله نه راتله. مروج الذهب د مسعودي کتاب دی. تاسو سوچ کوئ چې تاسو له د په کلي کې اوسئ او یو ځناور هم دله نه راځي، نو ستاسو راجون به ګران وي او که ګران هم نه وي، ګران به یې که نه. هغه اوس داسې پېښور خو نه دي چې لوډر به راولې، هلته به ځناورو له ورځې، بوج به پیچې، غوا له به ورځې، میخې له به ورځې، چیلې له به ورځې، ګډې له به ورځې، یو ځناور هم حضرت آدم علیه السلام له نه راته. دا تورانکه پېژنئ تاسو؟ تورانکه موږ ته تورانکه وي. دا تورانکه به روغ غوندې پټه راله، نو آدم علیه السلام سره به یې داسې پټ ګپ لګاو. دا تورانکه حلاله ده. ګورې ښه دا یاد سات. خو مونږ یې نه خورو، زمونږ دا خلک یې نه خوري تورانکه، مونږ یې نه خورو، حلاله ده ګورې تورانکه، خو مونږ یې نه خورو. ولې نه خورو؟ ځکه ده د اولیاء الله خیال ساتلی دی، ده د انبیاء الله خیال ساتلی دی، ده د رجال الله خیال ساتلی دی. نو دا تورانکه به راله، آدم علیه السلام سره به یې خبرې کولې. بیا اخر کې توبه الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام قبلوله، نو یو ناشنا انداز سره قبوله شو. 40 کاله پس آدم علیه السلام را پاسید، وی یا الله تعالی په وسیلې
او په توسل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما دعا قبوله کې، زما توبه قبوله کې. توبه چې کله قبوله شوه نو الله په هر څه عالم دی. ګورې ښه دا ونوی قاري چې الله ته پته نه وه. ګورې دا آدم علیه السلام نه تپوس کوي هلکه دا عقیده خو دې نشته که نه وایه نه که نه دا عقیده مې نشته. الله تعالی زما په دې ځای باندې دوه فرشتې ودرولي دي او یوازې زما نه دي ستاسو هم دي. هیڅ ضرورت فرشتو ته نشته. که شته ورته وایه که نه نشته. نه د فرشتو ضرورت شته، نه د وزیر ضرورت شته، نه د مشیر ضرورت شته. نه وزیر ته ضرورت شته او نه مشیر ته ضرورت شته او نه فرشتې ته ضرورت شته. خو دا الله تعالی په تا باندې یو ګواه ثابت دی. نو دوه فرشتې درولي دي دا ځي او راځي او ستا رپورټ ورکوي هلته ګورې ښه. نو آدم علیه السلام نه تپوس کوي په هر څه پوه دی رب دی، سمیع و بصیر دی. خو تپوس چې کوي دا د دې د وجې نه چې له خولې نه یې راوځي. وي دا د محمد نوم درته چا ښودلی دی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم درته چا ښودلی دی. حاکم نقل کوي وی یا الله چې کله مې نظر وکړ او ساه دې راکې واچوله نو د عرش معلا په هر ګوټ او دروازې باندې لیکلی شوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. زه پوه شم چې چا خپل نوم د خپل نوم د بل د نوم او د چا چې د خپل نوم سره د بل چا نوم ذکر کړی دی چې انسانانو کې دا د لوی مرتبې شخصیت راغلی دی. حدیث ذکر کړی دی حاکم ذهبي پرې رد کړی دی، وي موضوع دی خو ذهبي په دې خبره کې غلط شوی دی. محق التقول کتاب دی، دا د کوثري کتاب دی، د ابن حزیمه او د ابن حبان نه تصحیح کړې ده. او زمونږ دا عقیده دا یاد ساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین و آخرین دی. څه راغلی؟ اول او آخره کې اول نور الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی. مخلوقات ټول په برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوي دي. مخلوقات ټول په دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوي دي. نو ځکه الله تعالی فرمایي ورفعنا لک ذکرک یا محمد استا شان مونږ اوچت کړی دی. او یو بله ناشنا خبره ته کوم، حدیث ته مشکات دی، ابو داود نقل کړی دی، امام بحقی نقل کړی دی، دار قطنی نقل کړی دی، مصنف د ابن ابي شیبه نقل کړی دی، طبرانی نقل کړی دی چې اول قبر به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کولاویږي. اول قبر به په انسانانو کې د چا کولاویږي؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې طرف ته به یا در فرشتې وي، دې طرف ته به یا در فرشتې وي. یو جنډه د حمد به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانه راغلي، مخکې او یا در وروستم او یا در فرشتې وي. انسانان به خبرې نشي کولی څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شفارس او شفاعت نه وي کړی. بیا دا مخلوقات چې کله فارغ شي نو جنت ته به روان شي. نو تاسو ته د جنت د دروازې پاسورډ معلوم دی؟ پاسورډ پیژنئ که د موبایلو کې چې کله ورکوئ د دې پاسورډ سره لا اله الا الله محمد رسول الله من قال لا اله الا الله دخل الجنه. اول به ان شاء الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زمونږ جنت ته داخليږو. زمونږ نه به ان شاء الله مخکې څوک هم نه ځي. دا برکت او دا وجاهت او دا خیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی. نو عظیم پیغمبر نه الله درکړی دی. که زه روان شم او ټول د یو 3 غنټې تقریر وکړم که نه د 3 نه زیات هم کولی شم، خو وخت تاسو سره هم کم دی او ما سره هم کم دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضائل نه ختمیږي. تاسو به پې تنګېږئ هم نه د محبوب په فضائلو باندې. زه هم پې نه تنګېږم چې ویم زما په خوندناکو تقریرونو کې چې ما له خوند راکوي هغه فضائل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه د ختم النبوت جلسه کې خوشحاله یعنې موږ خو پروفیشنل واعظان، څوک هم بوځي دستار بندول او څوک سله او څوک سله، خو چې کوم شوق او مینه د نبوت د ختم النبوت د جلسې سره او کوم خیر او برکت د ختم النبوت په جلسه کې باندې وریږي داسې خیر او برکت په بل جلسه کې نه وریږي. نو دا ستاسو لپاره یو خیر او برکت دی، یو انعام دی. سیرت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئ په دې ربیع الاولو کې دا ځان سره یاد سات. خیر دی نوم وله بدل کړه که نه، په نوم کې پکې نن خلکو اختلاف اچولی دی. پې پوهېږې اشاره نه کومه خو خیر دی نوم وله بدل کړه. نوم وله څه کې یا ملا صاحب پوهېږې که نه نوم وله بدل کړه. نوم چې دی وله بدل کې ختم النبوت وله کېده، نوم چې دی بدل کې سیرت النبي وله کېده. نور به یاد ساته چې مقه شی دی. پې پوهېږې ګورې پې پوهېږې که نه پې پوهېږې
ومقه شی دی ګورې ښه نوم وله بدل کا چې کوم کې د چا اختلاف دی ښایسته مدیدار نوم وله کېده څه سیرت النبي ښایسته مدیدار نوم وله کېده څه ختم النبوت ښایسته مدیدار نوم وله کېده جلسه د سیرت د محمد رسول تخصیصات مونږ نه کوو مونږ د تخصیصاتو د بدعت قائل راغلي یو مونږ تخصیصات نه کوو ګورې خو تخصیص څه ته ویل کېږي قاریات سات یو تخصیص دی او یو تعیین دی یو څه دی تخصیص ویل کېږي قصر العام بدلیل او تمییز ویل کېږي تعیین ویل کېږي تخصیص ویل کېږي قصر العام بدلیل او تمییز ویل کېږي تعریف ته معدانه تمیز د معدانو معدا چې څوک وي د هغې نه لږ معین کې په دې ورځې کوم په نورو ورځې کوم موږ تخصیص نه کوو چې وایي چې دې ورځو کې به کوو نو موږ هر وخت د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان بیانو زمونږ په مدرسه کې هر وخت د الله د پیغمبر شان وي زمونږ د جمعې په مانځه کې هر وخت د الله د پیغمبر شان وي زمونږ په هر کلام کې او په هر ترجمه کې هر وخت د الله د پیغمبر شان وي چې هلته نشته او د ربیع الاول کې کوم دا به د بدعت کېږي او د بدعاتو نه به ځان ساتئ ګورې ښه زمونږ اکابرین دیوبند د بدعاتو سره محبت نه ساتي الله دې ورته خیر پېښ کړي د شرونو آفتونو نه الله په امان کې وساته صحیح عقیدې م الله تعالی نصیب کا د آخرت فکر د سره الله سره زما پیدا کا چا چې انتظام کړی دی هغې ته د الله خیر نصیب کړي او الله تعالی د دې وطن ته او د عمومي مسلمانانو ته خیر نصیب کړي وصلی الله علی خیر خلقه